اول خو زه د ډاکټر هشام مین الله خان ډیره شکریا ادا کوم چې دا موږ پی کې بي ان وي ام پی ایس او منسټر د سوشل ویلفیر زه د اسرار طرف نه دغه شکریا ادا کوم او د کوم ټي ویل د موږ لپاره کړی دا دغه هم د شکریا ادا کوم. افسوس خدا دا چې نن موږ سره خپل تربور عبدالحمید خان سچو دلته موجود وي نو ډیره خوشي موقع به او چونکې دا ټیوب ویل چې د کړی دا د مشر منصور او خاص کر محله عمر خیل پر کړی دا د 1 کروڑ 30 लाख روپۍ لګ سره دا ټیوب ویل به ان شاء الله مکملېږي. د بور هم او د سر دیواری هم شوري دا ډي پی سي هم شوري دا د نه بار د پایپ لاین به وي د پایپ لاین چې دا 3 اطراف چې به وي تقریبا یو به مشرق طرف ته وي د زربلی خان دکان پورې بل وشه دا کنه مغرب طرف ته وي د امان الله آباد چوره کورونه دی ملک امین نواز صاحب کور نامن شجاعت وره ایاز خان دو او ماشن نواب خان دو کورونه دا ټول ان شاء الله د وبونه مستفید کیږي د پایپ لاین بل شه د شمال طرف ته د ادم ساج دو او ګلو خان دو دا کوم کورونه دي دریم پایپ لاین مده طرف ته ان شاء الله دا 22 کورونه دي ان شاء الله دا بدین ان شاء الله مستفید وي فائدہ باخلي د ډاکټر انعام هشام خان دا یو غدا تاسو کړه چې دا وبچ دي د هر سړي تورځي چې ما دي مخالف دا کا د ما پټي کستا د ویری دي چې بده باندې متاسو سیاست چا سره نه کوو ان شاء الله دا ټیوب ویل چې دا د الله دا او بیا د غریب خلکو دا هغه نه بعد د مجده ان شاء الله دا به مجده ته ثابتو خلک وایي چې ټیوب ویل چوک چاته ورکی نو ټیوب ویل اسی هغه کسي ان شاء الله که زندگی وا الله پاک هغه کو او زمدیو نو دا به ثابتو چې ان شاء الله دا ټیوب ویل به د ټولو غریب خلکو عوام دا به د مش ټولو کلیوالو صرف د مش بنوي د مو محلي بنوي دا به د ټولو خلکو وي. ډاکټر هشام الله خان دا سه دا ټیوب ویل شکړه دا سه نورې منسوبې هم کړې دي چې هغه ټوټل 120 منسوبې دي او 120 ټیوب ویل دي 80 ټندر هم سوي دي 80 باندې تقریبا ډیر دا سه ډیر ځای دي چې کارونه هم شوړي دي په او چې ټندر سوي دي او پاتې یا به ان شاء الله دینه بعد کیږي ډیر روډونه هم د کړی دي د خپل وای چې ما په تقریبا 2.5 سال چې 10 ارب روپۍ د خپل علاقې ته راوړي دي زمایا چې دا د ډیر غټه غدا کار ده دا څه بچیر بل ام پی نه راوړي په 2.5 سال چې بلکې په 5 سال چې به دا څه کارکړدګي نه کړی لکه د چې کړی دا موږ د ډیره شکریا ادا کوو زه ډیره شکریا ادا کوم ماشر میکن خان ادا کوي ما ټول تربونه ادا کوي او موږ د حاجی شریف الله هم ډیر شکر گزار اوسه دغه لپاره د موږ سره ډیره منډه تړلې والی دي او ان شاء الله د ډاکټر صاحب ډاکټر هشام الله خان چې موږ ته چې قسمه اډر وی او چې قسمه غوي موږ به د ته ان شاء الله تابعداري او د ډیر مشکور یو دا صوبایي منسٹر چې دا خان هشام الله خان صاحب چې کوم نن سبا سوشل اینڈ ویلفیر ډپارټمنټ منسٹر دا هغه په کوششونو سره بلکې هغه په قلم باندې شوی دی او مونږه د منصور کلی یو مایناز هستی حاجی میر کلام خان چې ما سره رائټ سایډ ته ولاړ دا ما سره لیفٹ سایډ ته سید خان ولاړ دا محله عمر خیل ولا او دا ټیوب ویل محله عمر خیل کې د حاجی میر کلام خان صاحب په کوششونو باندې چې هغه هشام خان صاحب ته دا مطالبه پټ کړی و نو هغه ټیوب ویل شوی دی هشام خان په قلم باندې او ګران لیدونکو یقینا دې خبرې کې شک نشته چې څومره منسوبي شوي دي پروجیکټ شوي دي دا ټیوب ویل تاسو مخامخ وینئ ګورئ دا ټوټل د سیف الله برادران د هشام الله خان صاحب نن سبا چې کوم منسټر دا د دوی په کاوشونو په کوششونو هغه په قلم باندې شوي دي او دا کوم عمارت چې شروع دا بلډینګ شروع دا کنسټرکشن چې کوم شروع دا تاسو وینئ ګورئ ما سره لیفٹ اینڈ رائټ سایډ باندې کوم کسان ولاړ دي دا د دې محلي کسان دي بلکې حاجی میر کلام خان صاحب ماسټر صاحب چې هغه یو خاص کس ته د هشام خان او پسې سید خان داسې ده نو دا منصوبې به انشاءالله جاری وساري او الله تعالی دې دا منصوبات دوی لپاره مطلب بختوره کړي الله تعالی دې قیامت جاری وساتي او موږ دعا کوو چې هشام خان ته الله تعالی نور توفیق ورکړي داسې منصوبې وکړي داسې پروجیکټ وکړي